بعضې خلک داسې نعوذ بالله الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي د ترخونو نه څښا بوی راخېږي بعضې خلک داسې د هغه د خولې نه څښا بوی راخېږي او دا د الله د اړخی نو مسله دا ده چې د داسې سړي دپاره د جمع د مونځ د پرېښودو اجازت دی دې ځان لمونځ په کور کې کوي او جمع ته دي نه راځي ځکه چې د دې خولې د بدبویي په وجه باندې یا د ترخونو د بدبویي په وجه باندې یا دانه پرې راختلې ده څښا شوې ده د هغې نه بدبو خېږي د هغې په وجه باندې نورو منځګزارو ته تکلیف رسي او د الله سره د خپل بنده د صحت او د هغه د زندګۍ او هغه د تکلیف نه د بچ کولو دومره اهتمام دی چې د جمع مونځ څومره لوی عبادت دی لیکن بیا هم چې د کوم مسلمان د هغه بیمارۍ په وجه باندې چې هغه د الله د اړخی د دې اړخ هم نه او د دې په وجه باندې په جمع څومره ټیم لګي یا 10 منټه لګي یا 15 منټه لګي نو دا 15 منټه هم چې ستا د بدبو د وجه نه بل مسلمان ته تکلیف رسی الله وی دا د تکلیف نه بچ کا خیر جمع مسپریده همدغه وجه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام پیاز خورل حلال کار دی اوګه خورل حلال کار دی لیکن چې کوم مسلمان پیاز وخورلو اوګه وخورله ګندنې وخورله او تازه وشنوه او د هغې نه بدبو راختله نو تر څو پورې چې دا بدبو ختمه شوې نه ده دی به د جمع مونځ ته نه ځي ځکه د پیازو د هغه بدبوی په وجه باندې نورو خلکو ته تکلیف رسي